محترم مسلمانانو که د چا اوسه په ورسه دعاګانې نه قبول شوي یا سوال نه قبول شوي. نن محترمو 15 د شعبان شپه ده، کم ته چې د شب قدر شپه ویل کېږي، کم ته چې 15 محترمو دا ویل کېږي. دومره بابرکته او دومره ډېره زیاته عظیم شانه شپه د زمونږ استادو په لاس محترمو د راغلې ده. یاد ساته محترمو دا مخبره مس نه کوي، په کال کې یو ځل سره دا موقع راځي، یو ځل په کال کې محترم دا موقع راځي. په دې کې الله پاک خلکو ته بخښنه کوي، په دې کې الله پاک خلکو تمام حاجاتو له پوره کوي، دغه رنګه تمام مشکلات الله پاک انسانانو له دا محترمو دا ختموي. یاد ساتئ چې په حدیث مبارکو کې د شپې ډېر زیاته فضایل دا محترمو دا راغلي دي. کوشش وکړئ دا وظیفه خپله مو کوئ، دغه رنګې 2 رکعته نفل دي، ترتیب او طریقه کار او ورسره دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز ژوند او حالات محترمو نه به ستاسو بدلېږي. تقدیر بدلونکې وظیفه ده. کوشش وکړئ چې ملګرو سره هم شیر کړئ او تاسو په خپله هم وکړئ چې څومره دا مخکې تاسو شیر کوئ او خلک دا وظیفه کوي، نو انشاءالله العزیز ستاسو پکې ډېره زیاته لویه حصه او لویه برخه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایي مجربه، انتهایي د کمال وظیفه ده. زما د اسلام محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده دا دومره ناشنا ده او دومره د ناشنا شپې وظیفه ده چې دا شپه په کال کې یو پیر محترمو ته راځي. شکر ویستل پکار دی، الحمدلله ویل پکار دی. الله شکر دی زما په ژوند کې دا شپه بیا راوستله او دغه رنګې دې پسې چې کومه بیا لیلة القدر ده دا په رمضان المبارک کې راځي. نو الله پاک نه دوام کو چې الله پاک موږ رمضان پورې دا اور سوا دا دعاګانې به نبی کریم صلی الله علیه و وسلم کولې. یا الله پاک څومره کسان داسې دي چې د هغوی حاجتونه دي تمام حاجاتو له پوره کړه، امین. یا الله پاک څومره کسان داسې دي چې د هغوی مشکلات دې نه حل کېږي، ناممکن مشکلات دي، څوک هم نشي حل کولی، ته حل کولی شې ربه. تمام مشکلات دا وله ختم کړه، تمام پریشانۍ دا وله ختمې کړه. څومره ټینشن چاته دی ربه، ستا بندګان دي، چاته مه واله کو. دنیا کې خلک داسې اوسېږي چې هر سړی خامخا لالچ ساتي. یا الله پاکه تمام مسلې وله ختمې کړه. څوک د بیرون ملک ته سفر باندې ځي او دغه رکاوټونه دي، څوک د حج دپاره ځي، عمرې دپاره ځي، اراده لري، الله پاک دغه اراده وله وعدې باندې بدله کړي. څومره بیماران دي ربه شفای کامله عاجله ورکړه. څومره کسان داسې دي چې هغوی رشته نه شوي ربه په دې وخت کې په دې باندې امین وایي ربه د هغوی په ښه ځای کې دا رشته وکړي، که زنانه وي که نارینه وي. امین ثم امین. نن چې محترمو کومه وظیفه ده انتهایي لاجواب ده. تاسو به داسې وکړئ چې بېګانۍ شپه باندې دا وظیفه به وکړئ، 2 رکعته نفل، د هغې ترتیب او طریقه کار تاسو ته ښایم. خو ستاسو هر څومره مشکل کار وي الله پاک به د مشکل کار دا ختموي. هر څومره حاجت ستا وي ناممکن وي انشاءالله العزیز الله پاک به د محترمو دا ممکن کوي. دغه رنګې د چا د کاروبار مسله ده، دغه رنګې د چا د رزق مسله ده، دغه شانتې د چا د مال و دولت مسله ده، چې څومره جمله مسلې مسایل دي الله پاک به درله ختموي. ځکه چې الله پاک علیم بذات الصدور د الله پاک هر څه کولی شي. الله پاک وایي دا ټول بندګان کو زما نه په یو ځل څه وغواړي زه به د ټول له ورکوم. نو ولې نه غواړو؟ راځئ ویې غواړئ که نه، او په دغه شپه باندې رب دا راکوزېږي. کوم چې لومبنی اسمان دی دې ته الله پاک د خپل شان مطابق دا راکوشي. ای خلکو د چا څه پکار یې ماته ووایئ، د چا څومره حاجتونه دي ماته ووایئ، د چا څومره مشکلات دي ماته ووایئ. څوک بخښنه غواړي چې زه یې معاف کړمه، معافي ډېر ګران کار دی. الله پاک روزانه اعلان کوي چې څوک شته چې زه ورته معافي وکړمه. نو تاسو کوشش وکړئ چې دا وظیفه او 2 رکعته نفل خامخا وکړئ. ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به 2 رکعته نفل نیت وتړئ. عام نفل چې کوم دي 2 رکعت به تاسو برابر کړئ. تاسو رکعت برابر کو سجدې ته ورسېدئ، تاسو به 40 پېرې دا کلمات ووایئ: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، لا
سبحانك إني كنت من الظالمين. سلویح پیری با یو سجده که برابر کړه تسبیحاتونه بعد او دغه رنګې سلویح پیری با بیا په دویم رکعت چې کړه برابر کو او ته سجدې ته ورسېدلې سجدې ته نو تسبیحاتونه بعد به بیا به ته سلویح پیری دا کلمات وی لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. در برابر کو دا غې نه مخکې وروسته چې سلام د کلو ګرځو کله مونځو دا پوره شي بیا به د هغې نه بعد 314 پېرې استغفار وي او بیا به د هغې نه مخکې او وروسته 11 پېرې درود شریف وي او سم به الله پاک ته وجاړئ چې سم د الله پاک ته وجاړل نو انشاءالله العزیز ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې ویره د الله پاک نه الله پاک ورته لارې کولاوي نو انشاءالله العزیز الله پاک لارې کولاوي کوشش وکړه دا وظیفه به خپله موږ کړو ملګرو سره هم شیر کړو الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته